بس رکې هېڅ هم نشم ویلی. زه د یو سختي ته ګورم نو وایي دې ځای ته مې بوځه دې ځای ته مې بوځه د پیسو درک نه لګي خپله داسې یم د مرګ بیمار یم خو ځان رانه ایر دی وایي مونږ وایو چې د دې بچي علاج هم وشي. برکۍ دا پیسې لږې دي خو بس په دې به زما د سایډ نه دله پروټ راوړئ او انشاءالله چې کم خلک مونږ ګوري قدم خدای په هغه ځای کې په کار که چې کم ځای کې مړه خلک یې نور هم الله ترقي زیاته کړه چې مونږ غریبانانو سره تاسې امداد کوئ. امین امین. به دعا کوئ خپل هم ډېر وس نه کړي په دغې ولې پروټ راوالئ ولې به درته نه کوو دغه ډېر خلک مونږ ګوري دا وخت انشاءالله مرسته به کوي ښه. بیا هم درته وایم چې زه د الله د ستاسو ټول وروڼو خویندو ته زما دا خواست دی د الله د رضا لپاره زما د بچي سره امداد وکړئ چې د ده زندګي پې الله پاک بچ ځاني نمبر دا دی 0311 9 0311 955 14 دا زمانه. څه تکلیف دی درته؟ په سر مې درد بل په کوم ځای؟ دا سترګه مې درد کوي. سترګې دې خوږېږي ښه به شي ښه الله به خیر کړي ښه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمنو کتونکو بیا کیمرامین سټارټ واغست یو دیوال نه د یو داسې دیوال نه د یو خړ پر دیوال نه زه به ورته داسې یم چې دا دیوال جوړ شوی دی نو پلستر شوی هم نه دی د خښت هم داسې بې ډیزاینه شان دي څنګه چې په دې کور کې د دې خلکو دا ګزران څنګه دی څنګه په دغه شان ازمیښت دی ګډ وډ ژوند دی د ستونزو سره مخ دی همدغه شان د دې کور د حالات هم دي که وګورې دیوالونه کرکه کور هم پردی مصیبتونه ازمیښتونه قدرتي افتونه چې څه ته وایي هغه په دې کور باندې دومره دي چې الفاظو کې د بیانولو قابل نه دي. دغه په څنګ کې را سره چې یو ورور پروت دی په کټ کې دغه خپه ماته شوې ده هغه خوا کټ کې تاسو ته سکرین باندې ښکاري دغه بچنګېری د دوی بلډ کینسر په مرض کې مبتلا دغه ماشوم د هغې مورکۍ ناسته ده د دوی چې څه سختې دي څه کړمې دي څه ستونزې دي د دوی د ژوند څه تړلې هغه نن تاسو ګورئ. بخښنه غواړم دغه ورور نه چې یو څو ورځې مخکې رابطه کړې مونږ لیټ شو بیا هم کوشش وکړو رالو دوی له د دوی دغه اواز دغه درد دغه فریاد به تاسو ته ږدو شتمن خلکو ته به د امداد پیلي. بهرحال خبره ډېره اوږدوم نه دغه ورور سره بسم الله کوم چې دغه ماشوم ته مسله د څومره وخت نه او د خپله چې دوی د خپه کله ماته شوي نو دوی څومره وخت شو دوی نه اورو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې ورور ښه خیر دی جی الحمدلله. تاسو نوم څه دی؟ خورشید علم. ښه دا راته ووایه ټول ناول دغه ماشوم د څومره وخت نه بیمار دی بیماري څه ده؟ د دوی چې 3 کاله وشو بلډ کینسر یې دی او 3 کاله بس برابر شو د علاج او جی د علاج مو له کوم ځای نه وکړو؟ علاج جی مونږ د کمپلیکس نه وکړو به جمیل صاحب نه او جی شاور کمپلیکس نه او جی دا راته وایي ستاسو د خپه ماته تاسو یې 9 ورځې وشولې دي دا قصه راته وکړئ څه مسله وه داسې دا جی داسې کار و چې زه سار جمع نه مخکې ما مونځ وکړو سار لاړم د ده څه دوی کمه وه امې د الارچ ماهې ته یو دوکان و عمر فارمیسي د هغې نه ما دله دوی راواغېشته 8 بجو له بیا ما ځان دیاړی له مزدورۍ له راورسو بیا د ده بلډ کم و زه لاړم تنګي ته چې لاړم بس هلته یو الټو والا را باندې راوخته د دې ګنډیري او هغه را وویلم نو د خالی روز ونه خالی وتوار خو چوټي 2 ورځې زما د نلی نه وینم بیا دا داسې بیا ماته د ګل په ورځ اپریشن وکړو دې کې اوس راډونه لګېدلي دي نو بس دغه خبره وه او بس د الله اسره ده بس نور زمونږ چې هغه کم هغه ذریعه ده کم زما د اپریشن هم کم شوی دا هم په چانده شوی دی او جی مونږ سره خو دونه دا کور دی دا تاسو ته هم پته لګي لکه بس پردی کور او جی بچیان دي څو دي؟ بچیان د خیره 3 جی. دا چې کوم بیمار دی دا مشر دی؟ دا مشر دی. عمر یې څومره دی؟ 7 کاله. دا راته ووایي دې نه مخکې به د کار روزګار څه کوو چې ټیک وي د بچي دپاره د علاج دپاره منډې تړلې دیاړي مزدوري څه به دې کول؟ مزدوري به مې کوله جي او بیا به د مزدورۍ نه پس بس کله لکه 3 کاله وشو که نه جي لکه د کوره پیسې هم ختمې شوې بس نور څه نه کېږي زما د دې ماشوم یوه ګولۍ په 3800 روپۍ ده نو لکه دې
3800 روپۍ د 72 غنټې پس دی یوه ګولۍ خوري 3 کاله وشو د دې نه هم څه جوړېږي ما چې به مزدوري وکړه مزدورۍ نه پس په کله تا پسې درلم کله بل پسې ورلم بس د د علاج دپاره به مې بیا چې دیاړی نه رایلم د دپاره به بیا ما دغسې کار کوم. نو دا اوس خو ته په کټ پرېموتې کور داسې د ګټې وټې څوک شته هم نه بل دا کور تاسو خرڅ کړی د هغې پیسې هم په علاج ولګېدې نو در نن تاریخه پورې علاج روان دی اوس مخکې به څه کېږي څه سوچ شته یا اوس د ده علاج کېږي که نه؟ علاج خو جي دا دی چې تاسو وګورئ دی نن هم رحمان ته بوتلی و د ده دا سترګه خرابه شوې ده نو د رحمان نه چې روزې نو هم د چا خبره د 7,000 روپو نه به کم نه روزې او هغه 7,000 روپۍ هم چې کم دي بېګا موږ له کسانو راوړی وې یو جومات او بل جومات کې چاندۍ شوی وې خدای دې ورسره خو کې راوړی وې حالانکې ده ته د هفتې نیمې نه تکلیف راغلی خو موږ سره پیسې نه وې بس بېګا 4-5,000 روپۍ برابر شوې بس دی یې بوتو ننوت. دا صحت کارډ باندې ستاسو کار نه کېږي؟ صحت کارډ کې جي د کینسر علاج نشته دی. او جی او جی دا ستاسو موبایل به یي که نه موبایل شته؟ او جی موبایل نمبر ووایي دغه ښه جي زما موبایل نمبر جی دا دی خو زه ستاسو مشکور یم ځکه زه هم د داسې ورځې نه د خدای مؤمن مسلمان وساتي زه د غریب آواز شرپاونه زه شکوه کوم چې دوی مال رالل دوی زما ویډیو وکړه هفته نیمه دوی زما نمبر په ویډیو باندې وساتو اوس تاسو هغه ویډیو کتې شئ اوس یې پې چېرته بل نمبر ورکړ دی څوک هم چې زما خبرې اورئ زما په ویډیو باندې غریب آواز شرپاو سره چې بالکل امدادونه کوي. بل څوک راغلی و دلته داسې؟ علب خان راغلی و. علب خان شرپاو چا سره؟ او جی هغه څه کړي و؟ هغه هم سنو کړي جي خپل نمبر یې ورکړی بس دغه ویډیو موږ نه ده کتی او جی خو لکه زه وایم چې غریب آواز شرپاو دوی زمونږ په ویډیو دوی سره څوک امداد کوي نه دی کوي لکه که مثال ګوریم په دغه پیج زمونږ ویډیو شوې ده په هغې نمبر بدل ورکړی شوی دی زما خپل ځاني نمبر دا دی 0311 9 2 5 0311 955 14 دا زمانه ټیک شو جی ډېره مننه ګرانو کتونکو تاسو واورئ دغه رول خبرې 400 چې کوم تنظیم دی یا دلته علب خان شرپاو یو فاونډیشن چې هغې د سایډ نه دوی له ویډیو شوی خو تر نن تاریخه پورې یو روپۍ هم دوی ته نه میلاو شو دغه دغه مایکونو والا حقیقت چې کوم په 400 کې دي بهرحال په هغه تفصیل کې نه ځم تاسو ډېر ښه پېژنئ خو دغه نمبر په سکرین ښکاري پټ هم چلېږي د لالا 2 پیري هم ویلو نو که څوک دوی سره مرسته کوي دغه نمبر باندې ورسره ډایرکټ رابطه وکړئ موږ سره بالکل ونه کوي د دوی کار دی چې هر څه ورسره کوئ ها خوراکۍ دا د ماشوم مور ده او دغه رور کور ودانې دا راته ووایي دغه بچنګېړ ته په کټ پروت دی د څومره وخت نه پروت دی؟ جی 3 کاله وشوه دي. دا مشر زوی دی؟ او جی د مشر زوی دی. نو دا 3-4 کاله ورباندې څه تېر شو د بچو خو ډېر درد روکۍ که راته ووایم خپله مې تور زیړی دی او داسې یم که نه چې دونه تکلیف ترې راته دردونو د لاسه خو بس روکۍ هېڅ هم نشم ویلی یو سختي ته ګورو نو وایي دې ځای ته مې بوځه دې ځای ته مې بوځه د پیسو درک نه لګي خپله داسې یم د مرګ بیمار یم خو ځان رانه ایر دی وایي مونږ وایو چې د دې بچي علاج هم وشي. برداشت کېږي د دغه بچي سخته تاسو نه؟ نه شي برداشت کېدی خپله بیماري به مېرئ تاسو نه؟ او جي خپله بیماري رانه ده دا 2 ماشومان پیسو پسې داسې تڼېږي چې څه راشي دا راکه نو کله یې ووهم کله یو بانه کله بله بانه چې ډېره مجبوره شم بیا دې کله خپلو ته ووایم الله دې خلکو سره ښو کړي بیا راکړي بله ورکړم الله دې په تاسو اسانه کړي انشاءالله موږ دله راغلي ستاسو اواز چې ته دغه مسافر دغه شتمن خلک چې کوم په بهر ملکونو کې دي کوم په پاکستان کې دوی به تاسو سره ودرېږي انشاءالله ښه جی دعا به کوئ که نه؟ ولې به نه درکړو ولې به درته نه کوو ډېره به درته کوو الله دې ستاسو قدر وکړي چې څوک موږ سره امداد کوي الله دې هغوی سره لیو په لس امداد وکړي دونه دماغي حالات خراب شوي دي چې سمې خبرې رانه هېرېږي الله به خیر کړي پریشانو سره دا ازمیښت دی د الله پاک د سایډ نه او انشاءالله کامیابیږو به دغه کې هغه چې کوم خلک وایي که نه چې د خان به د غریب نه وروسته جنت ته ځي نو هغه بله څه خبره نشته همدا ازمیښتونه مصیبتونه زموږ د غریبانانو څخه ترلی شوي په پښتونخوا کې که موږ وګورو او 100 غریبانان او بیا د داسې ازمیښتونو څخه مخکې که موږ چېرته تاڼه تحصیل ته لاړ شو ګورو نو یو خوار غریب به ولاړ د انصاف په تمه که په هسپتال ته لاړ شو د علاج دپاره نو هم دغه غریب ورور به ولاړې کړېږي به نو دغه ازمیښتونه مصیبتونه د غریب سره تړلي دي په دغه وجه به د خان نه
غریب مخ کې جنت ته ځي. نو الله دې په موږ باندې هغه ازمیښت آسان کړي. خو رقی دا راته ډېر خلک هم ګوري دا وخت ستاسو ټیم ډېر نه اخلم نه ستاسو خفګان زیاتول غواړم. دغه خلکو ته به څه وایي د خپل بچي دپاره دغه خاوند ته کنډم شو څه غوښتنه ده؟ زه دا خواست کوم چې د الله د رضا دپاره ده چې څه وسي موږ سره د الله د رضا دپاره امداد وکړي، ځکه چې نن سبا ټول بوج زما په سر دی. د بار منډه تړله زه لکه د ماشومانو د ورځې 20 ځله برقه په سر وم او زه هر څه په خپله راوړم او ټول بوج زما په سر دی او پیسې نه زه وایم خدای دا د کور خرچې هر څه به زه په څه برابر وم. زما ټول وروڼو ته خویندې د خواست دی چې د الله د رضا دپاره موږ سره امداد وکړي چې چا څه وس کېږي چې زما د دې بچي علاج پې کېږي او زموږ د کور دا لین دین پې روان وي. الله دې رحم وکړي. دغه نمبر په سکرین ښکاري کتونکو راځم دغه بچنګیله یو دوه خبرې ورسره کوم. ته را دې خوښه ګله ته دې خوښه لګو دې خوښه ته څنګه یار ستا څه نوم دی؟ عبیده ښی تکلیف دی راته څه تکلیف دی راته؟ په سر مې درد بل په کوم ځای؟ دا سترګه مې درد کوي. سترګه دې خوږېږي ښه به شي ښه الله به خیر کړي ښه یخني دې کېږي؟ ګرانو کتونکو دغه سترګه به په سکرین تاسو ته دغه ماشوم ښکاري. نو والله ډېر ګران کار دی. اوس موږ نه چل خطا شي دلته چې څه ووایو. خو دغه ماشومانو ته چې ګورو نو خپل کور کې چې کوم دی راته ودرېږي نو سخته ده والله چې ډېره زیاته په دې کور دغه لسته منټه زموږ دلته د راتګ وشو نو والله په موږ څه چل کې بیا دغه مور او پلار ته هم سلام پکار دی چې داسې بچی ورته په کټ پروت دي او دا سخته مور او پلار خو د بچي نه نشي اخیستی خو بهرحال خپل کوشش کوي. مور او پلار عمر له د بچو سره خواري کوي نو دغه بچیان ډېرو په سختو رالویږي. بیا د علاج نه چې ته بچی کله په کټ داسې پرېوځي که نه دا به ما ته پته ده چې په مور او پلار څه تېرېږي چې دغه بچی په کټ پروت وي او دا تی نه په ده تکلیف و خو د کلي چې کومه خلک دي هغوی له دې الله اجر ورکړي. هغه چانده ماندې وله کړې په هغې دی نن هسپتال ته وړی خو سخته ده د خپله سایډ نه ډېر خو وس نه کېږي او څه لږ غوندې کوشش به وکړو چې د ماشوم له به صرف فروټ راوړي یو ټیم به نو ښه خو راکوي دا پیسې لږې دي خو بس په دې به زما د سایډ نه دله فروټ راوړئ او انشاءالله چې کوم خلک مونږ ګوري قدم خدای په هغه ځای کې په کار کوي چې کوم ځای کې مړه خلک یې نور هم الله ترقي زیاته کړي چې مونږ غریبانو سره تاسو امداد کوئ. امین امین. به دعا کوئ خپل هم ډېر وس نه کړي په دغې ولې فروټ راوالئ ولې به درته نه کوو دغه ډېر خلک مونږ ګوري دا وخت انشاءالله مرسته به کوي ښه. بیا هم درته وایم چې زه د الله د ستاسو ټول وروڼو خویندو ته زما دا خواست دی د الله د رضا لپاره زما د بچي سره امداد وکړي چې د ده زندګي په الله پاک بچ کړي انشاءالله. انشاءالله کوي به دا پښتانه ډېر غیرتي دي او داسې بچیانو ته چې مونږ کله هم دا کیمره او مایک ور مخامخ کړی دغه پښتانه د هغوی سره ودرېږي د روډ دی او به دی هم خبرې نه شي کولی خبره هم دلته ختمومه خو هغه مایکونو والا ته مې هم خواست دی چې په داسې خلکو باندې کاروبار مه کوئ تجارت پې مه کوئ چې خپله اوس څه مرسته نه شي کولی نو د دوی په هغه چې کوم ډونیشن د بهر ملکونو نه خلک رالیږي نو هغه ته مه وښئ. الله دې تاسو ته نیک هدایت وکړي او دغه په نمبر په سکرین چلیږي بار بار زه وایم چې د دغه رور سره رابطه وکړئ چې دا ژوند دې لږ پراخه شي لږه په سکون د خپله باقي زندګي تېره کړي همدې سره خپل کوربه جلال صافي له اجازت ورکړي په دغه دعا سره چې چېرته یې ښاد آباد او بریالي اوسئ. الله پامان.